بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږ د طریقة العصریه سبق نمبر 210 دی. الدرس الرابع والخمسون سلور 50 نمبر درس زمونږ شروع دی. سبق نمبر 210 دی. درس نمبر سلور 54 نمبر درس دی. نن د دې نه مخکې درس کې مونږ څه ضروري قاعدې ویلې وې. هغې قاعدو کې یو ګورئ مونږ تاسو ته ویلي چې 1 2 3 4 5 دې ته مونږ دا انسي چې دي که نه دې ته عدد وای، دې ته عدد وای. او فرض که چې دا ما سره 2 قلمان دي که نه، نو زه وایم دوه قلمان، نو دې 2 ته عدد وای او دې قلمانو ته معدود وای. 2 دا عدد شو، قلمان نو دا معدود شو. زه وایم ما سره 2 قلمان دي، 2 قلمان دي، نو دا 2 عدد شو، دا قلمان پکې معدود شو. نو مونږ نن عدد زده کوو. اعداد د عدد جمع ده او المعدود المذکر، نو د مذکر معدود تذکره به مونږ کوو. نو یو خبره یاد وساتئ چې په عربی کې یو 3 قاعدې ځان سره یاد وساتئ. 3 قاعدې. اوله قاعده دا د دې نه مخکې درس کې مونږ ویلیم دي چې په عربی کې 1 2 3 4 5 6 دیتا عدد وای، عدد. ٹھیک شو. دویم اوس مونږ سره چې کوم معدود دی که نه، نو د یو معدود دپاره د دې یو معدود دپاره به هم په عربی کې عدد نه استعمالیږي او د 2 معدودو دپاره هم په عربی کې عدد نه استعمالیږي. لکه مونږ داسې نشو ویلی واحد قلم، نه، بس صرف وایو قلمون معنا ده یو قلم. او بیا داسې نشو ویلی چې اثنان یا اثنين قلمين، 2 قلمان یا 2 قلمان، داسې نشو ویلی. یا داسې هم نشو ویلی 2 قلم 2 قلم، داسې نشو ویلی. چې په عربی کې د 1 او 2 دپاره چې معدود مونږ سره دا قلم ما تاسو ته وي معدود دي مونږ سره، او دا 1 2 3 را سره عدد دي. نو چې دا معدود مونږ سره یو وي که نه، نو مونږ به ورسره واحد، عربی کې واحد چې کومه 1 دی که نه، دا به ورسره نه لیکو، بس صرف وایو قلمون معنا ده یو قلم، او قلمانی معنا ده 2 قلمونه. نو 1 او 2 سره به مونږ واحد او تسنیه دا به ورسره نه لګو. واحد لکه واحد قلم، یو قلم، دا به ورسره نه لګو. واحد به ورسره نه لګو، صرف قلمون معنا ده یو قلم. ٹھیک شو. د واحد ضرورت پکې نشته. ها، واحد ورسره اخره کې بیا د تاکید دپاره استعمالیږي. لکه زه وایم که نه چې عندي قلم واحد، ما سره صرف یو قلم دی. نو دا صرف یو چې دی دا د تاکید دپاره استعمال شو. ما دا واحد چې دی د قلم نه رستو کو، نو نور به اصل کې مونږ دا عدد به مخکې استعمالو او معدود به رستو استعمالو. خود هغه چې د 2 نه زیات وي. لکه ګورئ 3 اقلام، 4 اقلام، 5 اقلام، 7 اقلام، 8 اقلام، 9 اقلام، 10 اقلام. نو د 3 نه به بیا مونږ ورسره د دې معدود سره 3 4 5 دا به ورسره بیا لګو. خو د یو دپاره صرف قلمون، د 2 دپاره قلمانی. یا یو کتاب دی، فرض که دا ما سه یو کتاب دی، نو زه وایم کتابون واحد ورسره نه لګو. کتابون معنا ده یو کتاب، کتابانی معنا ده 2 کتابونه. اوس چې مونږ سره 3 کتابونه که نه، نو مونږ به بیا وایو 3 کتب. نو اوس وګورئ چې کله مونږ سره دا معدود مذکر وي که نه، معدود را سره مذکر وي او 3 لکه 3 را سره کتابونه دي، نو مونږ به دې دپاره دا عدد نه دی، عدد دا به ورله مؤنث راخلو. مونږ به وایو 3 به نه وایو، 3 دا به نه وایو، 3 اقلام، 3 اقلام 3 کتابونه، 4 اقلام 4 کتابونه. نو ګورئ دا عدد چې دی دا به مؤنث راوړو او دا معدود به دا به مذکر وي. عدد او جمع به ښه، معدود به جمع وي او مذکر به وي. ٹھیک شو. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوئ. نو اول مونږ دا عدد زده کوو. واحد معنا ده یو، واحد یو، 2 2، 2 2، 3
ثلاثة دري ثلاثة دري ثلاثة دري أربعة سلور أربعة سلور أربعة سلور خمسة بنزة خمسة بنزة خمسة بنزة ستة شبغ ستة شبغ ستة شبغ سبعة أو سبعة أو سبعة أو ثمانية أت ثمانية أت ثمانية أت تسعة نها تسعة نها تسعة نها عشرة لس عشرة لس عشرة لس نو واحد يو اثنان دوا دا عرب دي اثنان تا اثنين موي اثنين او ثلاثة تا ثلاثة وي ثلاثة ثلاثة ठीक شو ثلاثة دري أربعة سلور خمسة بنزة ستة شبغ ठीक شو شبغ او سبعة و ثمانية أت تسعة نها او عشرة لس نو دا خو موږ سره د 1 نه 10 پورې انسیز زشوي اوس په موږ د یو کتاب د لپاره واحد نه استعمالو دو کتابونو لپاره بم تسنیه نه استعمالو د دوه نه چې زیات کتابونه کیږي نو بیا به ور سره چې درې کتابونه نو موږ ور سره ثلاثه استعمالو ټیک شو نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نو عرب چې دا ثلاثه بیا نه وي دا ګولتا وقف حالت کې ها ساکنه وي ثلاثه 4 5 6 7 8 9 10 ٹھیک شو هو چې کله ځان لوي چې کله دا مضاف کوي کنه دا ثلاثه مضاف شي نو بیا به یو پیش پپی وي ثلاثه 4 5 دا به بیا مضاف مونږ وایو نو دی خو بیا مونږ عدد به مضاف وي او معدود به ور سره مضاف الیه وي لکه دا 3 چې کنه د ثلاثه وي ثلاثه دا عدد شو او کتب لکه درې کتابونه را سره دي نو زویم ثلاثه كتب ثلاثة كتب نو دا ثلاثة عدد دي كتب راځه معدود دي نو دا كتبين به د درو نه پس به دا كتبين چې کنه دا به جمع راځي یو خبره دویم دا ثلاثه به مضاف وي ثلاثه به مضاف وي عدد او دا معدود چې دا به مضاف الیه وي نو اوس ګوره کتاب معنا دا یو کتاب کتابان معنا دا دو کتابونه داسې موږ نشو ویلی چې واحد کتاب یو کتاب نه دا استعمالول ضرورت نشته کتاب معنا دا یو کتاب کتابانی کتابانی داسې نشو استعمالولی اثنان کتاب دو کتاب داسې نشو ویلی بس یو معدود چې دی کنه چې یو وي نو هغه دپاره مخکې یو نوم به واخلي کتابون چې کله دوه وي نو بیا به کتابانی د اخیری با سره با اخیری حرف باندې به زبر واچي او الف او نون زیر نه به ورسره ولګي نو دو به جوړ شي واحد اسم نه د دنه چې تسنیه جوړه کنه نو د اخیری حرف باندې به زبر واچي او الف او نون زیر نه به ورسره ولګي ګوره د اخیری حرف موږ سبا ده په دم زبر واچو الف او نون زیر نه ورسره ولګو نو د کتابون موږ سره کتابانی شو کتابون یو کتاب کتابانی دو کتابونه کتابون یو کتاب کتابانی دو کتابونه قلمون یو قلم قلمانی دو قلمونه قلم یو قلم قلمانی دو قلمونه سبورتون یو بورد سبورتانی دو بوردونه مسلمون یو مسلمان مسلمانی دو مسلمانان ٹھیک شو او دقشان مؤمنون یو مؤمن مؤمنانی دو مؤمنان صحیح شو جی نو دغه اوس موږ سره واحد د لپاره کتاب او د تسنیه د لپاره کتابان راځي صحیح شو اوس بول ګورئ داسې دا ثلاثه اوس موږ سره عدد دی کتبین را سره معدود دی نو کتبین به اوس بیا موږ سره جمع راځي ټیک شو نو ثلاثه کتبین ثلاثه د عدد موږ سره مضاف شو او کتبین دا معدود را سره مضاف الیه شو نو موږ ثلاثه مضاف کتبین مضاف الیه ٹھیک شو نو ثلاثه کتب درې کتابونه اربعه کتب سلور کتابونه خمسه کتب پنځه کتابونه سته کتب شپږ کتابونه سبعه کتب او کتابونه ثمانيه کتب اته کتابونه تسعه کتب نه کتابونه او 10 کتب لس کتابونه ٹھیک شو نو د دریو نه پس په بیا موږ سره ثلاثه اربعه خمسه دا به راسه مضاف وي او دا کتبین چې د کتاب جمع به بیا موږ سره کتبین راځي کتاب معنا د یو کتاب کتابان دوه او کتبین را سره جمع دی نو چې کله 3 عدد موږ سره مضاف شي نو دا معدود چې مضاف الیه به وي دا به مضاف الیه وي دا به ورله جمع راځي ٹھیک شو
نو کتابن معنا یو کتاب، کتابانی دو کتابونه، ثلاثه کتب درې کتابونه، اربعه کتب څلور کتابونه، خمسه کتب پنځه کتابونه، سته کتب شپږ کتابونه، سبعه کتب اوه کتابونه، ثمانیه کتب اته کتابونه، تسعه کتب نه کتابونه، عشره کتب لس کتابونه. ٹھیک شو جی. اوس دی خو یو څو جملې راکړي دي. عندي، عند مضاف ته یا مضاف الیه دی، عند مضاف یا مضاف الیه. نو د عندي معنی ده ما سره، ما سره. ثلاثه کتب درې کتابونه دي، ما سره درې کتابونه دي. عندي ما سره ثلاثه کتب درې کتابونه دي. عند خالد، عند خالد خالد سره، عند مضاف خالدین مضاف الیه. عند خالد خالد سره قلمان دو قلمان دي، خالد سره دو قلمان دي. فی المدرسه مدرسه کی ثمانیه صفوف، ثمانیه اته صفوف کلاسونه. فی المدرسه مدرسه کی، فی المدرسه فا حرف جر ده او مدرسه مجرور ده. نو اول به مجرور معنی کې رسو به حرف جر معنی کې. فی المدرسه مدرسه کې ثمانیه صفوف، ثمانیه صفوف اته کلاسونه دي، اته جمعتونه دي، اته کلاسونه دي. نو ثمانیه مضاف صفوف مضاف الیه. فی الغرفه، فی الغرفه فا حرف جر ده، الغرفه مجرور ده. نو مجرور چې ده د معنی برستو کې او د مجرور معنی به مخ کې او د حرف جر معنی برستو کې. فی الغرفه کمره کې، فی الغرفه کمره کې سبعه طلاب، سبعه طلاب او طالبان دي، طلاب د طالب جمع ده. فی الغرفة کمره کی سبعة طلاب و طالبان دي. فی المیدان، فی المیدان میدان کی تسعة اطفال، تسعة نه اطفال ماشومان دي. نو دا تسعة وګورئ دا ثلاثة مضاف ته او دا کتب ولا مضاف الیه دی. ثمانیة مضاف او صفوف مضاف الیه. سبعة مضاف او طلاب مضاف الیه. تسعة مضاف او اطفال، اطفال دا طفل، طفلة یا دا طفل جمع ده. یا ٹھیک شو که مذکر وي نو طفل، نو طفل جمع اطفال راځي او طفلة چې دا مؤنث ده نو د دغه جمع چې هغه طفلات هم راځي او اطفال هم راځي. ٹھیک شو اطفال کې جیرکه ولکان دوانه راځي. فی الاسبوع، اسبوع دا د هفته کې، هفته کې فی الاسبوع هفته کې، هفته کې سبعة ایام، سبعة ایام اوه ورځې دي. ایام د یوم جمع ده او سبع معنی ده اوه. ٹھیک شو نو هفته کې یوه هفته کې اوه ورځې دي. فی الاسبوع سبعة ایام، فی الاسبوع هفته کې سبعة ایام اوه ورځې دي، سبعة ایام. نو امید دې په دې به تاسو پوه شوي دې خو موږ له بیا سوالونه راکړي او د هغې جوابونه یې راته لیکلي دي. نو اول یې رانه سوال کړی کم معنا ده څومره، څومره. کم کتابن څومره کتابونه، کم کتابن څومره کتابونه. علی المکتب، مکتب میز ته وایي، میز باندې دي. په میز باندې څومره کتابونه دي، میز باندې څو کتابونه دي یا په میز څو کتابونه دي. په یا باندې د علی معنا پم کولی شي، په میز، په میز یا داسې ویلی شي میز باندې، دواړه معنی کولی شي. نو کم کتابا علی المکتب، میز باندې څو کتابونه دي، میز باندې څومره کتابونه دي، میز باندې څومره کتابونه دي. نو جواب ورکوي علی المکتب، میز باندې، علی المکتب میز باندې کتابان دو کتابونه دي، کتابان دو کتابونه دي. اوس مخکې بل سوال کوي وایي کم قلمن، کم قلمن څومره قلمونه، څومره قلمونه فی یدی زما لاس کې دي. زه درنه سوال کوم، زه تاسو نه سوال کوم. کم قلمن، کم قلمن فی یدی زما لاس کې څو قلمان دي. نو دا تاسو ګورئ زما لاس کې څو قلمان دي. نو ته به ماله جواب راکړې یدیکا، یدیکا ستا لاس کې، یدیکا ستا لاس کې قلمانی دو قلمان دي. ٹھیک شو. نو دلته موږ راځي فی یدیکا، فی یدیکا ستا لاس کې قلم واحد،
صرف یو قلم دی قلم واحد وګورئ دا قلم معدود دی دا واحد ورله عدد دی نو کله چې واحد سره ته دا یو قلم سره ته عدد واحد لګې که نه اول خو ورسه لګي نه که ته یې لګې نو وروستو به یې ته لګې مخکې به یې ته نه لګې لکه دلته کې ثلاثتو عدد مخکې لګېدلی کتب وروستو لګېدلی خو که چېرته ته د واحد او تثنیې سره دا یو کتاب سره او دوو کتابونو سره واحد او تثنیه نه لګي ٹھیک شوه یو کتاب سره دوه سره واحد او تثنیه نه لګي خو که ته چېرته ورسره لګیم که نه نو بیا به د دې ثلاثتو اربعتو د دې په شانتې به ته مخکې نه لګې وروستو به یې د تاکید دپاره لګې د تاکید دپاره به څنګه د تاکید دپاره د زورنې دپاره مطلب دا دی زه نه سوال کوم کم قلمن فی یدي زما لاس کې څونه کتابونه دي نو ته ماله جواب فی یدکه ستا لاس کې قلم واحد صرف یو قلم دی صرف یو قلم دی دا د صرف یو معنا ما صرف د دې قلم سره چې کله واحد عدد ولګېدو که نه نو د ده معنا ما وکړه چې دا د تاکید دپاره استعمال شي که داسې دې ویلی وې فی یدک قلمون ستا لاس کې یو قلم دی ستا لاس کې یو قلم دی او که ته چېرته د قلم نه وروسته واحد استعمال کړي نو دا دې د تاکید دپاره استعمال کو فی یدک قلم واحد ستا په لاس کې صرف یو قلم دی ستا لاس کې صرف یو قلم دی نو دا صرف یو ما د دې واحد د قلم نه وروسته د واحد استعمالېدو د وجې نه دا صرف یو دا تاکید دپاره استعمال کو ستا لاس کې صرف یو قلم دی بیا سوال کوي وایي کم طالبا فی الفصل کم طالبا څومره طالبان فی الفصل کلاس کې دي درسګاه کې دي درسګاه یا کلاس یا جماعت ٹھیک شو لکه اوله درجه ده نو دا یو کلاس شو دویمه درجه دا دویم کلاس شو دریمه درجه دا دریم کلاس شو ٹھیک شو او په دې کې که چېرته اوله درجه کې د 20 نه زیات طالبان نو هغه بیا په دوو کمرو کې تقسیم کی نو یو ته الفصل الاول وی دویم ته الفصل الثاني وی ٹھیک شو نو اول کلاس او دویم کلاس همدا د یو اولې درجې وي اوس د غټو مدرسو کې په اوله درجه کې 200 او 300 طالبان وي نو هغه بیا د اولې درجې بیا 15 کمرو باندې تقسیم کړي ٹھیک شو نو هغې ته بیا فصل وای فصل یو ته فصل وای او د دوو نه زیاتو ته فصول وای نو کم طالبا څومره طالبان فی الفصل درسګاه کې دي کلاس کې څومره طالبان دي کلاس کې څومره طالبان دي نو جواب ورکوي فی الفصل کلاس کې فی الفصل کلاس کې 10 طلاب 10 دا عدد شو طلاب ولا معدود شو او 10 مضاف ته طلاب معدود چې دا ولا مضاف الیه دی نو فی الفصل کلاس کې 10 طلاب لس طالبان دي کلاس کې لس طالبان دي اوس زه تا نه تپوس کوم کم صدیقا څومره ملګري لکه ستا دي ستا څومره ملګري دي لکه معنا ده ستا دپاره یا ستا ٹھیک شوه موږ صرف معنا ده د اخلو ستا لکه معنا ده ستا لی معنا ده زما لی معنا ده زما لکه معنا ده ستا او لکما معنا ده ستاسو دوانو او لکم معنا ده ستاسو ټولو او بعض خلک معنا کوي وایي ستاسو ټولو دپاره نو دا د پاره ته لري کا ستاسو ټولو کم صدیقا څومره ملګري لکه ستا دي ستا څومره ملګري دي ستا څو ملګري دي نو جواب ورکوي وی لی زما 3 اصدقاء لی زما 3 اصدقاء درې ملګري دي زما درې ملګري دي اوس تپوس کوي وای کم استادان لکه ستا څو استادان دي نو هغه ماله جواب راکوي وی لی زما 4 اساتذه 4 استادان دي ته به ما ته وایې که نه ته به اوس په ما یو سوال کې چې دا 3 مضاف دی نو دا اصدقاء دی ولې منصوب کړی دی دا خو په کار دی چې اصدقاء وي نو دلته کې ګورئ دا جمع مکسر ده او غیر منصرف دی نو په غیر منصرف باندې بیا په حالت جری کې زیر نه راځي ٹھیک شو نو دا به مونږ وایو 3 اصدقاء او دغه شان 4 مضاف ته اساتذه دا ورله جمع مکسر غیر منصرف ته
جمع مکسر کې چې کوم غیر منصرف کې بیا جمع مکسر کې هر جمع مکسر غیر منصرف نه وي بلکې کوم چې پکې د منتهى الجموع په وزن وي کنه اساتذته دغه شانته څو نور قسمونه دي نو د هغې دغه د جمع مکسر کې بیا هغه حالت جري کې زیر نه قبلی نو اربعة مضاف دی اساتذته مضاف الیه دی نو دلته خو لفظا موږ سره منصوب دی کنه خو دا معنن موږ سره دغه دی لفظا را سره منصوب دی او محلا را سره مجرور دی ځکه دا زید مجرور وي دا حالت جري کې وي مضاف الیه همیشه حالت جري کې وي نو دلته حالت نسبی کې دی نو دا لفظا خو موږ سره په لفظونو کې خو موږ سره حالت نسبی کې دی خو دا زی محل چې دی محل زی دا د جري دی نو موږ وایو چې دا محلا مجرور دی لفظا منصوب دی محلا مجرور دی را سره نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي لږ پکې اوس انشاءالله د ترکیب طرف ته به ځو لږ ترکیبونه به هم پکې زده کوو کوشش به زما دا وي ټیک شوه نو لی اربعة اساتذته زما اربعة اساتذته څلور استادان دي زما څلور استادان دي نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي د دې ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ او دا زمونږ 450 نمبر درس و انشاءالله د دې نه پس به مونږ د دې درس کم تمرین دی هغه به حل کوو نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو